بسم الله الرحمن الرحیم. خپل ټولو درنو کتونکو اوریدونکو ته اهل اسلام ورونو ته او بالخصوص د خپل اهل وطن څومره هم مسافر ورونه دي هغو ته دا وړه اختر ډیره مبارکي وایي. خدای دې وکړي چې څومره هم عبادتونه او په دغه رمضان مبارک کې مو کړي دي، الله په در کې د الله تعالی قبول منظور کړي. ملګرو د دغې بهترینې موقع مناسبت سره غواړم چې د خپل اهل وطن څومره هم خلک دي بالخصوص هغه یې مو اواز واوري، هغو ته یو پیغام ورکول غواړو. لکه څنګه تاسو ته معلومه دی ورونو، زموږ وطن عزیز د مختلف قومونو، د مختلف زبانونو او د مختلف تهذیبونو او د مختلف مسلک او د مختلف د پارټیانو یوه مجموعه دی او دا د قدرت فیصله دی. داسې نشي کېدلی چې زموږ اهل وطن دا ټول د یو د مسلک والا خلک شي، یا ټول د یو د قوم والا خلک شي، یا ټول یو د زبان والا خلک شي، یا ټول یو د تهذیب والا خلک شي، یا ټول یو د سیاسي د یوې د پارټي والا خلک شي. اکثر بعضې داسې موقع رسي چې دغو د موقعو وجې نه د دغو وجې نه زموږ په علاقې کې، زموږ په وطن کې، زموږ په خلکو کې د نفرت والا د اختلاف والا یوه داسې فضا جوړه شي چې هغه سره د زموږ د علاقې او د اهل وطن او د خلکو په منځ کې د اختلافات وجه نه یو داسې ماحول جوړ شي چې هغه ماحول د بدامني وي، داسې ماحول جوړ شي چې هغه د یو بل سره د نفرت وجه جوړ شي. موږ ټولو خلکو ته لکه څنګه هر یو سړی د هغه سوچ لري او هغه دا فکر لري چې ایما قوم ما دپاره قدر فخر دی، ایما زبان ما دپاره قدر فخر دی، ایما مسلک ما دپاره قدر فخر دی، ایما زبان ایما دپاره قدر فخر دی، ایما پالټي ایما دپاره قدر فخر دی. نو څنګه لکه سړی په خپل قوم باندې، په خپل زبان باندې، خپل مسلک باندې، خپل پالټي باندې خفه کېږي، نو که همدغه فکر سړی بیا د بل مسلک دپاره، بیا د بل قوم دپاره، بیا د بل زبان دپاره یا د بل پالټي دپاره ولري، نو ملګرو په دغه سوچ سره بیا زموږ په علاقې کې، زموږ په وطن کې ډېر د خیر والا او ډېر د خوشحالي والا ماحول وي، باوجود د اختلافات هم، باوجود د دې هم چې موږ یو بل سره اختلافات لرو، خو چې کله هم موږ یو د بل دپاره په زړه کې قدر لرو، یو بل دپاره په زړه کې احترام لرو، نو په دې احترام او د دې قدر وجه نه موږ یو بل دپاره گنجایش پیدا کړو. او چې کله گنجایش پیدا شي نو موږ یو ښه بهترینه معاشرې کې بیا ژوند کولی شو. خپلو ټولو ملګرو ته لکه څنګه په خپل مسلک باندې، څنګه په خپل قوم باندې، څنګه په خپل زبان باندې او څنګه په خپل سیاسي پارټي باندې یو سړی خفه کېږي، داسې هر یو سړی هغه په خپل زبان باندې، خپل قوم باندې، خپل مسلک باندې، خپل پارټي باندې خفه کېږي. نو باید د زموږ غواړو چې زموږ وطن، زموږ خلک ډېر پرامن ژوند ولرو، ډېر د خوشحالي او د مینې والا ژوند ولرو. خپلو ټولو ملګرو ته چې یو داسې ماحول مونږ نه هېڅکله هم جوړ نه شي چې هغه سره بل انسان ته یا بل مسلمان ته تکلیف جوړېږي. ډېره مننه، خوشحاله باد، بریالي اوسئ.